بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزتمندو منګه ډېر خوش قسمت یو چې الله جل شانه په داسې مجلس کې منګه راجمع کړو چې څنګه منګه شکر وباسو هغه کم دی. د الله په کور کې د الله په یاد د جنت او د دوزخ په تذکرو کې د دین د بېلتاوېدو په غم او په در کې عزتمندو مشرانو نن جوړونکي کوي نو د خپل ځان لپاره دي، په امت باندې د جړا څوک نشته. د هغه نه بختور انسان د ځمکې په سر نشته چې څوک د پیغمبر اسلام کار ته کار ووایي، د پیغمبر اسلام غم ته غم ووایي او د پیغمبر اسلام ته خپل درد ته درد ووایي. نن ټول د دنیا په رنګ کې رنګ دي. په دې وجه باندې او عزتمند مشرانو په اسمان کې فرشتې مخفه دي. نو چې الله ته آهوزاري وکړو چې ټول امت خدای په خپل کار باندې راولي او د خپل ژوند مقصد وپېژني او د کامیابۍ په لار باندې روان شي. نن بټکو د امت دې دپاره دا راجمع ده او موږ هم د الله شکر وباسو او چې څومره وباسو نو کم دی. عزتمندو مشرانو خدای پاک لاره عجیبه کار راکړی دی. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ به فرمائے میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن کام ہمارا سب سے بڑا ہے. فرمائے کرنے اول کا ہیرا ہے. ہم بات ہوئی کہ اگر چلہ اصولوں کے ساتھ لگ جائے تو چلنے میں چلانا آ جائے گا. یہ ایسا کام ہے. عزتمندو چې منګې قدر وکړو او چې په هغې کې لومبی محنت د کلمې دی لا اله الا الله محمد رسول الله او چې دا کلمه زنګ ته ښکته شي او څومره غیر وي هغه د دل او دماغ نه بار شي. انسان تر هغې پورې د الله ولی جوړېدی نشي او چې د دل او دماغ نه د غیر یقین د غیر محبت او دا وځي. ټولو پیغمبرانو لومبی محنت په زړونو کړی دی چې زړه د غیر الله نه پاک شي او غیر الله دې وځي. نو څنګه لومبی بنیادي محنت د لا اله الا الله دی چې غیر د دل او دماغ نه وځي د الله پاک ذات پکې راشي. او دویم جز ورسره محمد رسول الله دی چې کړه وړه ناسته پاسته صورت سیرت ظاهر باطن ټول د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې راشي. ټولې لارې الله ته د توب بندي دي. په یو لار هم څوک نشي تللی. خلک وایي که نه وي الله ته د تلو لارې ډېرې دي. دا صحیح نه ده. الله د تلو یو لار ده چې که موسی علیه السلام دلته یو وخت کې راشي او زه موسی علیه السلام یم او تورات زما کتاب دی نو زنګه عقیده دا ده چې بېشک ته موسی علیه السلام او تورات ستا کتاب دی لیکن زنګه جنایت
نجات پدې نه کېږي. اوس منسوخ دی، اوس منسوخ دی. تر قیامت د ورځې پورې پیغمبر علیه السلام نبی دی او نو ټول نبیان حق او برحق دي او ټول منسوخ دي. په آخره زمانه کې به عیسی علیه السلام راځي او هغه به د خپل دین پرچار نه کوي، د خپل دین دعوت به نه چلوي. دی خو پیغمبر خو د نبی امتی په شکل کې به راځي او دې دین ته به خلک رابلي. تاسو انداز وکړئ او څه دپاره چې دعاګانې کېدې چې د دې د امت د فضیلت نه خبر شو، د پیغمبرانو د ارمانو چې د امت ماتمېدو شي. ټولو امتونو ګناه قرآن بیان کړې ده او د دې امت یې تاریخ بیان کړی دی. اسمان فرشتو ته پته ده چې دا کوم امت دی. نن هغه هم جاړي چې امت څنګه بټکاو شوی دی، څنګه د الله نه جدا شوی دی، څنګه په مخلوق کې ننوتی دی. په دنیا کې خیرن پیرن هغه امت چې بندگان به الله سره ملاول، الله سره به پخلا کول او د اولاد بندگان روغه به کوله. نن هغه په خپله د الله نه مرور دی، د الله نه لرې دی. عزتمند مشرانو جلا خو چې څومره په کار ده نو دونه کمه ده. ځمکه اسمان والله راپسې جاړي چې څومره شاندار امت او څومره اوچت امت نن په څه ګندګۍ کې نښتلی. نسبت یې بدل کړی دی، د انسان مقام او هغه په نسبت ښکاري. چې نسبت غلط شي انسان غورځېږي. نن د امت نسبت بدل شوی دی او د خالق نه مخلوق طرف ته شوی دی. او نسبت د یو بټۍ خښته ده خو یو راغه په مسجد کې ولګېده، بله لاړه په باتروم کې ولګېده. د مسجد په هغې باندې خلک سجدې کوي او په هغې باندې خلک اودس ماتې کوي. نن امت نسبت داسې بدل کړی دی. او عزتمند مشرانو څنګه مفتی زین عابدین صاحب رحمت الله علیه به فرمایل یو د منزل بټکو دی او یو د لارې بټکو دی. د لارې بټکو او په لار باندې راتله آسان دي، یو نه تپوس کړي بل نه تپوس کړي او لار ورته سمه کړي. خو د منزل بټکو د هغه په لار باندې راتله ډېر مشکل دي چې پته ورته نشته کور مې کم دی، کلي مې کم دی، وطن مې کم دی او ځای مې کم دی. نو هغه به په لار باندې څنګه راځي. نن امت هر څه کړي دي او په دنیا کې ډوب پروت دی. او هغه بیمار ډېر خطرناک دی چې د خپلې بیمارۍ ورسره احساس هم نه وي. نن د خپلې بیمارۍ احساس مسلمان سره نشته. بس مال وګټه، بنگله جوړه که، عہدې حاصل که، شهرت حاصل که او ملک او مال حاصل که.
دا ټول د کامیابۍ سبب او ذریعه ګرځولې ده او ټول په دې کې مشغول دي. عزتمند مشرانو نن ګورې او ډېر هوښیاري پکار ده او الله ته رجوع پکار ده او د خپل ځان د سمېدو غم پکار دی. نن ستا بنګله ستا اوده ستا ډیګرې دا ټول به دلته هر څه تانه پاتې کړي هېڅ به درته خو ته به د خپل بدن سره قبر ته ځې ټول محنت په خپل بدن وکړه که بدن دې خشته کو نو قبر به د جنت باغیچه جوړېږي او که بنګلې دې جوړې کړي او خپل ځان دې خشته کړي ني نو بیا به د جهنم کنده جوړېږي. الله دې زموږ ټول حفاظت وکړي چې امت سره دا غم پیدا شي چې ګور یو سور وځي جندون دی امتحان زمانه ده ازمایش دی الله ګوري فرشتې د سره دي عمل نامه دې هر څه لیکلي شي هېڅ دې نه پرېږدي. ځان سم کا اعمال سم کا توبه تایب شه نن دې د توبې موقع ده شاته قبرستان دې که ډېرې توبې وباسي نه قبلېږي وخت د باندې تېر شو. نو نن ګورې د جړا او د توبې او د معافۍ زمانه ده بیا هېڅ نه کېږي. عزتمند مشرانو خو دا کار دی چې د دین قیمت انسان په دې سترګو نشي لیدلی. دا سترګې د آخرت د لیدو دپاره نه دي دا د دنیا د لیدو دپاره دي چې په دې باندې او دنیا لار ګودره لوړه جوړه او دا وپېژنه چې دې کې پریشانه نشي خو آخرت په دې سترګو نشي لیدی. د آخرت په باره کې دا سترګې کار نه کوي څنګه چې په ړندو سترګو باندې دلته څه نه ښکاري په سترګو باندې ړوند دی او د زرو روپو نوټ پروت دی او پته ورته نه لګي متیازې به پرې وکړي څه چې ښکاري ورته نه. عزتمندو مشرانو بغیر د یقین نه بغیر د ایمان نه نور نه آخرت نه ښکاري جنت نه ښکاري دوزخ نه ښکاري ورځ د قیامت نه ښکاري حساب کتاب نه ښکاري. دومره لوی اسمان دی په دنیا په سترګو چې ړوند وي نو غټ اسمان ورته نه ښکاري که نه غرونه دریابونه دي هر څه دي هېڅ نه ویني په خوا کې ورسره اوبه پرتې دي ښکاري ورته نه تندې نه به مړ شي نو دغه سره حال او د ایمان د سترګو دی چې د ایمان سترګې نه وي په دین باندې چلېدل دومره مشکل دي لکه په ازغو باندې چې تلل مشکل دي چې د ایمان نور ورته راښکته شي په دین باندې تل داسې آسان دي لکه په ګلاب باندې تل آسان وي. په دې وجه باندې صحابه کرام به فرمایل تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن وړاندې موږ ایمان زده کړو نو بیا مو قرآن زده کړو هېڅ څه نه نه حج نه زکات نه روژه وه او نه لمونځ د دین محنت او شکرو ای خلکو الله وپېژنئ د الله نه ویریږئ الله رب دی الله خالق دی الله مالک دی
ټول نظام چلونکو یو الله دی او په دې به پیغمبرانو سره مقابلې کېدې او کو پیغمبرانو ته به پاګلان وي لیوني به یې ورته وي او څه نخرې څه ټوکې به یې کولې او هغوی به په دې خبرو باندې کلک او مضبوط ولاړ وو د چا نه یې سر نه اخیستو او چې الله جل شانه د چا مقرر کې لیکلې وه نو هغه به بدل شو او چې هغه نور بیا ورته ښکته شو نو بیا به عجیبه حال یې عجیبه حال یې او موږ ته صحابه کرامو تاریخ مخکې ته دی او چې ایمان رڼا نه وه نو حضرت عمر رضی الله عنه د حضور اسلام په قتل پسې روان و یستري توره پیغمبر علیه السلام دعا هم کړې وه خو تش دعا ونه شوه اصل خو دعا وه دوستان مشرانو تر قیامت د ورځې پورې خلکو ته کتلي وو چې دا دین د قربانو دی دا د مجاهدو دی که نه د خپل خور وینې یې تویې شوې او په دین یې مضبوطه ولیده که نه ای عمره ته موږ د دې دپاره وې چې موږ اسلام راوړی دی ستا چې څه خوښ یې هغه وکړه خو د اسلام نه موږ اورېدو واده نه یو دې خبرې د حضرت عمر رضی الله عنه بدل کړو ته چې څه کوې نو دا موږ ته پکې سبق دی ګورې هر حال به راځي کلک په ولاړ یې وځی به نه تېښتې به نه کوې جوماتونه راشي دلته یخني ده دلته ګرمي ده دلته دا چې دی کله یو خوا کله بل خوا منډې وهي دا د صحابه کرامو هغه دغه نه ده ترتیب نه دی هدایت به د هغې چا نه خورېږي چې په داسې قربانو باندې د غر په شان مضبوط ولاړي وزم به نه هغې به تېښته پکې نه وه او دوه خبرو کې به یو کېږي یا شهادت یا فتح شهادت هم کامیابي نه فتح هم کامیابي ده تېښته بزدلي ده دا خبرې موږ ته وړاندې نه دي هلکه جومات بدل کې دلته خوبونه شته دلته خو داسې نه دلته خو داسې شته دا شی نو عزتمن مشرانو دین به د هغې چا نه خورېږي چې په دین باندې سر بازي لګوي دین به ته په زړه کې ګراني د زړه اثر په زړه کېږي بادشاهان چې به راپېده دا صحابه کرام د زړه کې د الله یو عظمت و چې هغه به پې دغه شو او سړی جامې او په خر به سور و خر به د باچا تخت سره وتړلو که نه نو چې کله مسلمان په زړه کې د الله عظمت و نو ټولو ورته لارې ورکولې زمرو به ورته لارې ورکولې او دا یې کس چې به لاس پورته کړه نو چې څه به یې غوسته هغه به کېده منګه د صحابه کرامو ژوند ته هغه پس کېدم راله خوند نه راکوي چې ژوند خو دښکه دی د قرباني دونه او درجې دونه د هغې قرباني دونه او درجې دونه هېڅ نه یم هېڅ مې ونه کړه هېڅ راسره نشته ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې الله رسول وي ما دا چا بدله خلاصه کړه او دا ابوبکر صدیق بدله مې خلاصه نه کړه او دله به خدای پاک په ورځ د قیامت بدله ورکړي که نه خو ځان یې دونه ګڼلی دی دونه
کته شه چې اوچت دی کم چې اوچتېږي نو راپوځي به ګورې تاریخ ته وګوره تاریخ وګوره د دنیا هېڅوک پورته شوي ما راغورځولي دي او چې زه یو روزم څوک یې پاسولی نشي او چې زه اوچت کړمه څوک یې ښکته کولی نشي چې دا خبره زنګ د دل او دماغ نه وځي چې اوچتول یو الله کوي څوک نشي کولی ځان مه کړوه نن خلک په اوچتېدو کې لګیا دی او یو شاعر ویلي دی که نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ در کے رہے نہ در کے رہے نون ټول په دې کې لګیا دي هېڅ هم نه دلته هم داسې هلته هم داسې فکر هم نشته د الله د دیدار تنده نشته تنده ټوله د دنیا لګېدلې ده د دنیا د مشرۍ لګېدلې ده د دنیا د بنګلو تنده لګېدلې ده د الله د دیدار تنده چا کې نشته دا محنت په دې بنیاد دی چې مسلمانو سره د الله د دیدار تنده پیدا شي د دین د میټاوېدو غم پیدا شي د حضور پاک په رنګ کې رنګ شي ټول رنګونه غلط عزتمندو مشرانو لومبی محنت د زړه په بدلېدو دی چې زړه بدل شي د غیر الله نه پاک شي د الله نه حیا راشي نن خو کیسه ته وایي چې دا څه دې وایي پېښې که نه نوم کې خو موږ د یو ماشوم حیثیت الله له نه ورکوو ماشوم ویلو او د هغه نه خیال کوو الله ته ګورو چې څوک په سر باندې ولاړ دی اول زه خپل ځان یم ویم یې تاسو ته زه زبرګن یم زه هم ستاسو نه یو ملګری یم ستاسو خو دا خامې راکېږي ځکه یې بیانوو چې الله ته وجاړو او الله هم پاک کړي یا الله ډېر ګنده یم د پاکولو مې ستا د پاک نه ذات نه سوا هېڅوک هم نشته هېڅوک هم نشته پاکول یو ټکی او ته چې پاک یې بیا څوک خیرونولی نشي او تا چې نه یې پاک کړې پاکېدل مشکل دي نو څنګه 24 ګنټې د الله په ذات باندې نظر وي او د غفلت ژوند نه تېرو هر یو عمل او هر یو کار د الله په محبت کې څنګه عبدالصاب صاحب ہر وقت دا خبر یہ خواہشات کے لین پر احکامات کو پورا کرنا یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے نن ټول په دې دین کې لګیا دی یہ دین نہیں ہے نیک عمل کوم چې خواہش می پوره شي کنه یہ دین نہیں ہے احکامات کے لین پر خواہشات کو پورا کرنا یہ ہے دین حکم دے حکم دے زنگ پر لکھے دا اللہ دا حکم کدو قیمت راشي ډېر ښکلي خوبصورت نوجوان دی هغه باډي ده خو خشته کړې څه دی
خشته کړی امر ربي دی. دغه امر ته پورته شو دوام را پروبسي هېڅ هم بیا نه دی په دې ځمکه د اوسېدو قابل نه دی. قبرستان ته وړی حکم ته ووتو. عزتمنو مشرانو زموږ په زړه کې د حکم قدر پیدا شي. حکم اصل دی. څنګه مولانا محمود راسته یو ورځ وی اسمان د الله قدرت نه دی، سپوږمۍ د الله قدرت نه دی. یہ اللہ کے قدرت کی بنی ہوئی نظام ہے. اللہ آسمان ٹوٹے گا، اللہ کی قدرت ٹوٹتی نہیں. دا نظام اللہ جوړ کړی دی، په خپل امر سره ولاړ دی. چې کله الله وغواړي ټوله دنیا به درهم برهم شي، هېڅ به پاتې نه شي. نو حکم اصل دی. او چې موږ سره د حکم قدر وي هله به قدردان شو. زموږ به پخوا د مشرانو د محمود او د ایاز خبره به یې ډېره کوله. محمود بادشاه او ایاز یې غلام و. غلام داسې غلام و چې د وزیرانو نه زیات قدر کېدو. حتی معلوم پته وته. نو وزیرانو په اعتراض وکړو چې دا یو غلام سړی دی او بادشاه دومره قدر کوي او مونږه وزیران یو زموږ څه خیال نه ساتي. نو هغه یو ورځ مقرره کړه او په هغې کې لال جواهر هیرې داسې کېنولو. ټول وزیران راوست، ایاز هم پکې و. نن چا په څه باندې لاس کېښوده هغه به د هغه وي. وزیران منډې وي، یو په یو لاس دی، بل په بل لاس دی، بل په بل که نه، او لارونه یې راټولوي. پېژې ایاز دغه کسې ولاړ دی که نه. ایازه ته څنګه څه نه اخلي؟ نو هغه د بادشاه په سر باندې لاس کېښود. بس زما دا کافي دی او دې ته ستا زما ضرورت نشته. وزیران هم حیران شو که نه. او چې هغوی ټول هغه وتښتول او ده د بادشاه په سر باندې لاس کېښود. د بادشاه ورسره نور محبت زیات شو. په بله ورځ باندې بیا وزیرانو شکایت وکړو که نه. نو بیا یو هیرې وله ورکړه قیمتي. یو وزیر مشر وزیر ته ویل چې دا بادشاه وایي چې دا ماته کړه. چې ورته وکاته داسې د کروړو هیره څنګه ماته کړه؟ نو هغه لاندې بل وزیر له ورکړې ده چې دا ماته کړه. هغه چې ورته کتلي دي هغه هم وي تر دې چې په اخر کې د غلام نمبر راغلی دی چې بادشاه وایي چې دا دې ماته کړي. هغه په اړه سوچ نه دی کړی. بس یو کاڼی نه درد چې ټوټې ټوټې که نه. ټول بادشاه ته پېښ شو. هلکه وزیر ولې دې ما نه ډېره زیاته قیمتي وه، بل ډېره زیاته قیمتي وه، بل ډېره زیاته قیمتي. هلکه ایازه ټوله ماته کړه، تا ولې ماته کړه؟ ویجی ما هیرې ته نه دي کتلې، ما حکم ته کتلي دي چې بادشاه حکم دی په دې وجه ما ماته کړه. بیا ټول حیران شو. نو د مجازي بادشاه په وجه باندې او غلام او دونه مقام ته ورسېدو او چې محمود یې غلام کړو چې څه به یې وي هغه به یې کول. عزتمنو مشرانو هر کله چې په دې دنیا کې دا قانون شته
نو احکم الحاکمین بادشاہ چې بادشاہ د بادشاهانو دی د هغه د حکم چې څوک قدر کوي نو تاسو سوچ کړئ د هغه به کوم مقام وي په دې وجه فرمایي کہ مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کی نور سے دیکھتا ہے منگوی دا سا ملنگا تلنگانی منندی کس دی دا سا خلق دی چی خلق دا خپلو دروازون شری او رٹیے او دا که پالا قسم اخری ما دا قسم پورا کئی عزت من مشرانو منگ خپل رب پیجنو خپل رب پیجنو خپل مالکو پیجنو او داسې د هغه په تعریف کې ولګو چې اس نوینو یو الله دی یو رسول دی یو کتاب دی بس اس نشته نور نن د دې شي د قیمت د کمی په وجه باندې نو ټول مسلمان پریشان دي او ټول په غوغا کې دي او ټول د یو دشمنان دي چې الله نه پیژني قرآن نه پیژني او د الله رسول نه پیژني د هغوی په منشا تګ ګران شوی دی چې کوم وفادار چې بالکل په مردتیا کې وفادار د دنیا دوستان ټول بې وفا ټول یاران بې وفا داسې دوستانی او داسې لوبې ورسره وکړي چې حیران پاتې شي د دنیا په لالچ باندې د دوست سر ووایي عزت نن بچا ګورې باز راشو نن موقع ده نن وخت ګورې توبه تایب شو په خپل هم توبې وباسو زه خپل ځان ته وایم او په خلکو هم توبې وباسو او الله سره روغه وکړو صحابه کرامو نیمه زندګي په کفر کې تېره کړې وه او داسې مضبوط لاس یې الله له ورکړو چې تر مرګه پورې رانغښکو خپل نبي له په لاس ورکړو تر مرګه پورې بیا رانغښکو زموږ واده کچه دي سر ته یو خبره لنګې ته بیا بله خبره موږ بدلیږو موږ رستو کیږو موږ تښتو ای کې دا شی نو پریشان بهادرانو پریشان مجاهدانو په میدانونو کې خپل رب ته وښول چې لالا ته ووینمه رسته یمه د پلار سرونه پکې واده شوي دي د ماما سر پکې واده شوی دی د زوی سر پکې واده شوی دی پروا یې نه ده کړې یو الله ته یې کتلي دي زموږ په پښتنو کې یو خبره ده وی خبره د الله دپاره خو ډانګ هوتک د ورور عزیز دپاره دا غلیظه خبره هغې نه ده کړې هر څه د الله دپاره هر څه د الله دپاره زه به الله ته ښیم نه پکې د مرګ یاره وه نه پکې د پیسو لالچ و چې دو خبرو هغې دومره وړاندې کړ چې د اسمان ستوري یې کړ دا دوه خبرې پکې پخې دي
عزتمن مشرانو یو شاعر ویلي خپل نیک خپل شي مدعي زه به د یار کم څنګه دې پردي یاران دننه په دربار که هغه دې ماته معلوم دی چې لیک دې څه دي په دوستۍ دې څنګه ونیسم تا کې کوم صفت دی او زه خو په صفاتو باندې دوستي کوم په بنګلو په ډیګرو خو نه کوم چې چا ما ته زړه پاک کو ویشي هغه به دوست کوم په دې وجه څنګه مولانا ګلفیض رحمت الله علیه به فرمایل ای په تدي کې که د یار لګېدل غواړي ځان په ګټه کړه ایره ده که نګریزې چې د الله دوستي غواړي نو ځان ښه کړه ځان ښکته کړه فقیر شه عجز شه بنده شه بندگی وکړه الله به الله ته رسي په مال او په دولت په ډیګو بدو اسم نه د دې محنت بس دی دا دوکه ده نن پکې ډوب پروت دی عقل دې مسه دی سره ته پوهې بیا پوه شوې عزتمن مشرانو چې ټول امت د دې کندو نه روباسو ای وروره زما ورور دی خفه کېږم د باندې محنت دې غلط دی ګورې ستا مقام ډېر اوچت دی د الله سفیر د دنیا د سفیر صحیح دی د دنیا سفیر د ملک تعریف کوي کنه او د ملک تعارف کوي چې د الله سفیر ته په دنیا کې ګرځي د الله تعریف خلکو ته کوي الله ته خلق را باندې د الله کبري بیان دا خبره دی وخت په الله دومره خوږه لګي چې د حد نه پورته د نیکو قیمت هر وخت یو شان ني چې ماحول او فضا جوړ وي کنه د نیکۍ قیمت کم وي چې ماحول او فضا نه وي نو په دین باندې تګ مشکل وي دغه وخت چې په دین باندې زندگی تیری دغه لوی کمال دی د خوشحالی په وخت کې دوستان او یاران ډیر وي دوست هغه دی چې ستا په فقیری کې ستا په غریبی کې ستا په محتاجی کې ستا په کار راشي دغه دوست بیا نه هېرېږي یاد یې وته په ما داسې حال راغلو چې ټوله ناس واخیستو دا زما هغه دوست دی چې په هغه وخت کې زما مرسته کوله زما یې مدد کولو زما یې خیال ساتلی دی عزتمن مشران په دې وجه باندې په دې وخت کې دا بیب سر ځوان چې ګرځي الله ته ډېر محبوبان دي نن خو زما دوستي خلکو پرېښې ده او دې پسې ګرځي مسافر شو بچی یې پرېښوده کاروبار یې پرېښودو په دې وجه مولانا الیاس رحمت الله علیه به فرمایل که د دې کار یو قدم اجر په خلکو باندې څرګند شو نو بیا پړکو شي د خوشحالۍ نه دونه څه پې میلاویږي او دونه څه پې ورکوي عزتمن مشرانو لږ محنت کېږي او فضا او بدېږي که نه څنګه په هلکوانه کې ګیرې د چا نه وې که نه او په بار ملکونو کې خو د هېچا هم نه وې
زنګ لومبي سفر 1273 کې شوی و. په هغه ځای کې په بیت الله شریف کې هم د چا ګیره نه وه، په د امامانو او ګیر چاپېره هېڅ چا نه وې. او چې موږ به یې ولیدو که نه دوی دا انسانان نه دي، دا د اسمان نه فرشتې راکوزي شوي دي، د ځمکې په سر خو داسې انسانان موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلي. او زنګ دا ګیرې بیا ښکلولې که نه، او دومره قدر چې تپوس یې مه کوه، وي دا فرشتې دي د اسمان نه راکوز شوي دي. داسې فضا وه. د تبدیع په برکت باندې هغې ټولو زندګۍ خدای پاک بدلې کړي که نه، وختونه یې ولګول دلته راغی که نه، نو ډېره فایده په دې لږ لږ محنت باندې شوې ده. خو بعضې کسان پکې عزتمندو او عجیبو لاړه تیر شو. جومات د یو ملک نه بل ملک داخل شو که نه، خط یې اورولو او یې موږ اجتماعي دعا وغوسته که نه، او په دعا کې یو مرګي د الفاظ ووي چې یا الله که ته په دې ملک کې او د هدایت فیصله کې زموږ په جانونو باندې، نو موږ پاکستان ته د تلو هېڅ تمنا نه کوو، زموږ جانونه قربان کړه خدای هدایت فیصله وکړي. د بنیاد کې داسې کسان پراته دي، لاړ اوس په خوشحالي. نو ستاسو څه خیال دی چې د باز د جان بازي لګوي، نو هغه به د یخنۍ نه ویریږي، هغه به د ګرمۍ نه ویریږي، هغه به د شاړ جومات نه ویریږي. د ټول نه قیمتي خو سر دی، چې سر پې ورکوي نو بیا به واپس کېږي څنګه. د دې په بنیاد کې هم داسې کسان پراته دي او لاړه اوس به مزې کوي. عزتمندو مشرانو، او دا کار د مجاهدې دی، د قربانۍ دی، د تقوا د پرهیزګارۍ دی. خپل ځان الله ته خشته کول دي. نن موږ د خلکو تعریف لیونی کړي. هلکه د خلکو تعریف چا د څه ورکوي؟ تعریف خو د فرعون هم شوی دی، تعریف خو د شداد هم شوی دی، تعریف خو د قارون هم شوی دی. انجام یې ګورې، انجام یې څه شو؟ نو موږ تعریف ته ګورو، انجام ته نه ګورو. زما تعریف انجام څه دی؟ په دې کې دوکه او په دې کې مې هر څه بیله. جنتم قربانه او د الله ساتم هر څه. عزتمند مشرانو چې په امت باندې وجارو، اولاد نه وغواړو، او الله سره وغوصونه پخه وکړو که نه، او د خپل خوب نبي کامل اعتبار په صورت کې، په سیرت کې، په ظاهره، په باطنه که نه. داسې زمانه وه زنګ په اسن خیلو کې کو. تاسو الله خان زنګ ډېر خوږ ملګری و، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر زبر ماته ویلی شاه صاحب وایي ستا دا څادروال خو د سنتو خلاف دی که نه. حضور اسلام خو څادر داسې والی دی، دون اهتمام و. نو په هغې څادر والو باندې زما دا ازارش نه شوه چې د وړوکوالي نه ماشوموالي نه ته په یو طرف څادر وایې، هغه چې بل طرف ته اړې نو هغه خو ډېر اسان کار دی. کنې تاسو تجربه وکړئ، پته به ورته ولګي چې دا څومره په ګرانه کېږي که نه. او دا سخته یخني به وه، او زه ورپسې کلي ته تلم، او د اونو دا غټې غټې شوې وې، هغې سورې به وو، هغې به لا تنګ کړی وم، او څادر به مې وایل هغه به را پرېوتو، وایل هغه به مې را پرېوتو. زما پرې دا ازارش نه شوه. او څونه کلونه اوس چې ته زما هغه څادر یعنې سم شو، پوه شوې که نه. نو دونه به م اهتمام و که نه د څادر د والو. خو د لیولو خلکو مونږ وینو، پوه شو څادر ویلې هم ورته نه شي چې لکه دا څادر داسې نه دا داسې دی، پوه شو.
او هغه وخت کې دونه خیال ساتلی شو د څادر د والو مو عزتمن مشر حضور اسلام کامل اتباع په هر څه کې وګورو او د هغې خیال ساتو او عزتمندو دویم او د صحابه کرام موز او الله سره خبرې وې او داسې خبرې وې چې هر څه به تیر شو کنه اوس دا ځین سمجھ کې راځي نه خو یو زمانه د مسلمانانو د عاشقانو عاشق وي داسې تېره شوې ده چې یو جوان د لومبۍ شپې ناوې ښځه ماسخوتن لمونځ یې په جومات کې وکړو او چې خپل بیبي له ورشم کور ته ورغې بس یو 2 رکعته لمونځ کومه بیا به ورشم او چې نیت یې تړلی دی او قرآن یې شروع کړی دی د قرآن حافظ و قرآن یې وی تر دې چې قرآن ختم کو اذان وشو کنه او دې بیا جومات ته راغی بله شپه بیا دغسې 3 شپې مسلسل بیا د ده پلار د انګور نه تپوس وکړو چې زما زوی دی څنګه ومته څنګه دی چې ډېر ښه دی ډېر نیک دی ماسخوتن چې د جومات نه راشي او نیت وتړي نو صاحب په بانک باندې سلام چار باسي بس دا دلیل و پته وه چې بس دی خو نه دی ورغلی او پیغمبر رسام دی دا وی هغه ورته بیا وایي چې نه ستا د نفس هم په تا حق دی که نه او ستا د بیبي هم په تا حق دی حرام هم کوه او د بي حقوق هم ادا کوه دا زنګ سمجھ کې اوس راځي نه چې دا چا دا نشي کېدا بلکل نشي کېدی عزتمن مشرانو عشق زبردست شی دی چې مجنون په لیلا پسې لیونی دی که نه نو بیا چې په الله عاشق وي نو بیا به د هغه ساک وي چې د لیلا په عشق کې داسې کمال شته چې مجنون یې څنګه کوبی شي عزتمندو چې موږ د الله په تعریف کې ولګو د الله دومره ستاینه وکړو چې زړه زنګه الله طرف ته وورشي زړه بدل شي او داسې سجدې وکړو داسې قیام وکړو داسې رکوع وکړو که نه چې هر څه رانه هېر کړي خشوع غصوع منځونه خو بلکل شته نه موږ ډېره زمانه روان دی باجوړ کې راسره بیرون جومات او دریون راسره 2 عالمانو که نه او هغوی به د روژې میاشت وه 1 ګنټه پس به بیا د ماسخوتن لمونځ کولو هغې عالمانو ما ته وایي ستا د ژبې خلک دی او لږ یې ایسار کړه لا وخت داخل نه دی نو زه به هغه امام صاحب وایي چې مېلمان دي لږ صبر وکړه دا دی او 10 کیلو ورته وګورئ لږ صبر وکړئ نو هغه 15 پاوټې یم او په هغه باندې په څه اخوا دېخوا باندې په هغې باندې داخل کړه نو چې بیا تراویح کولې نو تراونه یو ګرز ویستو ویې شو که نه بیا زما کتاب مې ووی او څه مختصر خبره مې وکړه مې په دې لمونځ باندې که 100 کاله موږ وکړو که نه نو الله ته پرې رسېدی نه شو الله پرې راضي کولی نه شو چې موږ په قیام کې الله ته دا ښایي چې الله تا ته ولاړ یم خو محبت مې در سره دومره نشته پیښې چې رکوع ته لاړ شو نو رکوع کې رکوع خو مې تا ته وکړه خو محبت مې در سره دومره نشته چې سجدې ته لاړ شو سجده خو مې ورته وکړه خو محبت مې در سره دومره نشته نو نه قیام په محبت نه سجده په محبت نه رکوع په محبت نو دا که 100 کاله موږ وکړو په دې باندې الله پاک موږ نه راضي کېږي نه
بیا چې مونځ شو هغه عالم ما ته وایي چې تاسو د کومې مدرسې نه فارغ یې؟ ما ورته زه خو جد زمیندار سړی یم، ما خو سبق نه دی ویلی که نه، خو مې په دې خو یو کمکل نه کمکل هم پوهېږي که نه چې داسې په فرد باندې مونځ د الله د شان مطابق خو نه دی. نن څنګه مونځونه که کوو نو هغه هم د کولو قابل نه دي. او په روژه کې بس ټوکې ټپاکې دي. عزتمنو مشرانو څنګه مونځونه شي، ښایسته مونځونه. ثنا خو پکې اکثر خلک نه وایي، ما ډېر ولیدل که نه چې الله اکبر الحمدلله رب العالمین، مې ثنا یې پکې ونه وي غریب. موږ ته خو پته لګي څومره وخت ثنا ویلي شي، څومره پکې کولی شته، دی خو اندازه لګي که نه. نو بیا یو فرد وباسي نو څنګه مونځونه ښایسته شي، آرام سره الله اکبر هر څه زیات شي، الله مخې ته شي. په اصولو سره، په آدابو سره، په محبت سره. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا. رکوع لزو، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا. داسې تصور سره، داسې محبت سره جنت د سجده، اته واړه جنت الله وایي چې زه درکم، دا په دې سجده کم دي، په دې به خپل دیدار درکوم. د الله دیدار، د الله دیدار، د ده به سر پورته څنګه شي که مونځ شو. دا چې ښه شي بیا تېسته، دا خو هسې لوبه نه وه، خو مونځ که نه ډوب و الله په محبت کې. عزتمنو مشران مونځونه ښایسته کړو، فر باندې مونځ نه کوو، په خوند باندې مونځ کوو. الله سره خبرې دي، مجازي یا شک. چې ګنټه ملاقات له ورشي، 2 ګنټې به څنګه تېره کړم، چې ورځې ورشي شپه به څنګه ورسره تېره کړم. داسې خوږ دوست مې دی. دغسې د قرآن د دوست خط چې راشي که نه، که پرې نه پوهېږي نو په بل یو ګوري، په هغې سود ونه شي بیا بل یو شي، په هغې وګوري، په بل یو ګوري. د یار خط، د دوست خط که نه په چا باندې ګوري. الله په دې کې په دعاو کې ګیله کوي که نه، چې مونځ ته ولاړي مخلوق ته ګوري. نه یا زما بنده، زما نه لوی څوک شته چې ما ته نه ګوري، هغه ته ګوري. عزتمنو مشرانو، موږ د دې خیال کوو. قرآن چې ضامن دی، ضامن، او چې پرې به دې نه ځم تر هغه وخته پورې چې جنت کې داخل نه کړم. زنګ شوق نشته. او چې ډېر هم نن دیندار بللی شي او تبلیغ بللی شي، یو سپاره وي دروازه، زیاتې جرأت دی چې په 3 وي، 4 وي، 5 وي. داسې ملګري، داسې وفادار چې په هېڅ حال کې دنه جدا کېږي نه، چې سوی جنت کې داخل کړي نه که نه. او د چا هم دونه طاقت نشته. او پیغمبران هم په ورځ د قیامت باندې نفسي چلوي چې یو قرآن داسې دی که نه چې دی به څه وایي، یو تبارک دی، یو رکوع پکې داسې ده. یا الله
که ستا د کتاب سیما نو دی وبخې درجات بلند کې ورنه ما د خپل کتاب نه میټاو کې په الله باندې دا جرأت څوک کولی شي پیغمبر پې کولی شي فرشته پې کولی شي جبرائیل میکائیل پې کولی شي هېڅوک نشي کولی یو د قرآن دا طاقت دی که نه زموږ ورسره مینه نشته موږ یې په ملګرتیا باندې نیسو نه زما هیچ حاجت نشته هیچ چاته مې ضرورت نشته قرآن زما لپاره کافي دی زما مدد به زما الله او زما کلام کوي عزتمن مشران په شوق سره په مینې سره د قرآن تلاوت کو او دویم چې د الله په مقابله کې او دې د بل چا تعریف کوي او د داسې خلکو تعریف کوي چې هغه ته ګوري نه هغه سره لاس نه دا په من هغه خو د الله داسې نه دی که ته ملنګ یې که ته فقیر یې که ته هر رنګ یې زما دروازه تا ته کولاو ده که د شپې راځې که د ورځې راځې هر وخت راځه د الله دروازه خپلو بندګانو ته هر وخت کوله راځي څوک نه ملاقات له نه راسي او د خلکو ملاقاتونو لپاره کبډي کوي او دا مې لا بله واورېده دې بعضې کسانو سره وي تصویر وباسي چې ما ته فلانکي سره تصویر دا راته بل وراچوي که نه وي جیب ته دا څه نه خبرې که نه او دې مالدارو خلکو سره د دینار خلک تصویران وباسي چې داسې مشهور شي ما نو په حقیقت معنو کې خو مونږ الله پرېښی دی کم کندو باندې صریف کم طرف ته روان یو سوچ هم نشته چې الله راته ګوري الله هم کیله کوي ای زما بنده ستا د دوست نه کم یم چې ستا دوست راشي که نه او د هغه خط دونه په مینه محبت ګوري زما کلام تا ته درغلی دی د هغې اړو څه خیال نه ساتي هغې ته اړو ګوري نه عزتمندو بیماری خوراکي ډېرې دي که نه کمزوری خوراکي ډېرې دي خو الله داسې غفور او رحیم او کریم رب دی داسې رحیم دی او که ستا دا ګناهونه او دا ټوله ځمکه اسمان داخله ډکه کړي او بیا که مې راته توبه وویسته ټول به درله معاف کړم ټول به درله معاف کړم معافي خو وغواړه نن دې وخت یې ګورې الله ستا په توبه باندې په اسمان کې چراغان کوي دونه خوشحالېږي نن الله خوشحاله که توبه وباسه معافي وغواړه او د ځان په سمېدو کې ولګه جنت د پاکانو خلکو ځای دی د شریفانو خلکو ځای دی د نیکانو خلکو ځای دی ځان شریف کا ځان نیک کا ځان پاک کا که خیرین لاړې ګورې بیا تلې نه شلته صحابه کرام دیونی نو ناپویه نو حضرت عمر رضی الله 22 لاک مربع میل باندې حکومت کړی دی خو ټول عمر یې د اوربشو روټۍ خوړلې ده او دومره ساده ژوند یې تېر کړی دی موږ خپل تاریخ ته ګورو نه بیت المقدس چې فتح شوی دی هغه په تورو نه فتح شوی دی هغه د حضرت عمر ته په وردی باندې فتح شوی دی چې وردی د پیغمبر اسلام په رنګ کې رنګ و که نه
هغه چولې وه لکه وګورئ پیوندونه پکې څو دي که نه دونه دي پکې نه دی په کتابونو کې دونه دي که نه یو پکې کم دی او دلته ورته اوچت کړو یو په دې ځای کې ورته بس غلام په اوښ باندې سور دی حضرت عمر ته هو جلیب نیولی دی ډېرې ورته وویل مخامخ دنیا نه پیش تا ته ګوري دا به څه وي نه 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 نمبر ستا دی او لاندې باندې هغه هم ګوري تپوس کوي چې بادشاه کم یو دی چې مهار یې نیولی دا بادشاه دی بس بس زموږ په کتابونو کې هم دغه کسرې وه او چې هغه سره مقابله ونه کړې ګورې بیت المقدس چا بیانې ورکړې اوس موږ پته نه وي چې هر څنګه دماغو کې څه ډس شوی دی چې دې تاریخ ته ګورو نه د دې نه متاثر کېږو نه چې زموږ مشرانو ته موږ کوم سبق پرېښی دی کومه نقشې موږ ته پرېښې ده چې دا اختیار کړې الله ته به ورسې کامیاب بشې دنیا مقبوله راشي دا غټ غټ حکومتونه به ستاسو خپلو کې پوځي خو تاسو کوم لار اختیار کړې ده په دې نه نه دې نه زموږ په لار راشئ زموږ په لار راشئ ځان اوچت مه ګڼئ زما نوم دې اورېدلی دی ته مانه خبرې نو خو د الله د بل د چا نوم دی عزتمندو موږ د دې خیال وساتو د قرآن هم خیال وساتو د نبي د طریقو هم خیال وساتو عزتمنو مشرانو د الله په ذکر کې داسې ډوب شو کنه دلته څوک چا تعریف کوي هغه ته پته نه لګي خو دې چې دلته سبحان الله نو الله جل شانو فرشتو ته وایي زما بنده زما پاکي بیان کړه نوم دې په اسمانونو کې ورسېدو ارمان که دا یقین وي الحمدلله کنه الله جل شانو فرشتو ته وایي زما بنده زما تعریف وکړو الله اکبر کنه الله جل شانو فرشتو ته وایي زما بنده زما کبري بیان کړه دې شوق سره موږ ذکر نشته چاخ کړی الله مې په فرشتو کې ذکر کوي او بیا چې دی وایي الله مغفر لي کنه یا الله ته ما وبخي معافي راته وکړي ها بنده ما ته وبخلي الله مغفر لي ها بنده ما ته وبخلي الله مغفر لي ها بنده ما ته وبخلي کنه نو الله د پلار په شان نه دی الله الله دی پلار چې درې پیرې زوی ته وایي چې لوی شي بچې لوی شي یو ته بس مازغه مې مه خرابوه الله داسې نه وایي که ته لس پیرې دا وی الله مغفر لي الله د لا ورحم بنده ما ته وبخلي ځکه وایي چې د الله د اویا میانو نه زیات میندې دې دلته دلیل دی او چې ستنګي نه خفه کېږي نه چې بس ومې بخلي چپ شه الله داسې نه وایي الله څوک شړي نه هر وخت ما د دوستۍ لاس نیولی دی څوک دی چې راځي ما سره دوستي کوي ما نه معافي غواړي ما معافیت لاس نیولی دی او قانون یې ډېر زبردست دی بیا
که دې ځای کې چا معافي ونه غوښته پس د مرګ نه معاف کېږي. که دونه وجاړې او چې کښتۍ پکې روانې شي معافي نشته. که اوښکې دې ختمې شي په وینو وجاړې معافي پکې نشته. عزتمند مشرانو په دواړو لیانه باندې ډېر په اعلی پیمانه باندې رحم زبردست. او بیا عزتمند مشرانو نو خیال کو یاره د الله نه د الله ذکر موږ له خوند راکړي. او یو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت غالبا انا یو ذکر خفی دی او ذکر خفی په خدای باندې په ژبه باندې ذکر نه او یا درجې زیات دی او وی په ورځ د قیامت باندې چې جب حساب کتاب جب پورا وشي نه نو الله جل شانو به ارشاد فرمایي چې بنده ستا یو نیکي ما سره ده. کرامن کاتبین به وی چې نه الله موږ یو نیکي نه ده پرېښي چې څه نیکي دی هغه هم ټولې لیکلي دي او چې څه ګناه هغه هم ټول لیکلي دي موږ نه پاتې شوې نه ده. نو الله جل شانو ورته ارشاد فرمایي نه هغه تاسو ته نه ده معلومه هغه ما ته معلومه ده چې هغه ذکر خفي دی چې اویا درجې په دې بل ذکر باندې غالب دی او زیات دی. شیخ الحدیث صاحب لیکلي میان عاشقی معشوق رمزی است کرامن کاتبین لا هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوقې په منځ کې داسې یو راز دی چې کرامن کاتبین هم ته نه دي خبر. او هغه ذکر خفي دی چې هر وخت الله طرف ته متوجه وي او په هیڅ حال کې غافل نه وي. نو دا دوستان مشرانو دا عشق غواړي او څنګه مدرسه او دا مدرسه عشق مکتب عشق کی انداز نرالی دے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملتی. زنگ مشرانو چھٹیو نہ کہا اللہ دے قبر نور ڈکی بلشہ بڑا جیداد جیسے وہ قبر کے علتا ریوین کی جوڑ شو مولانا جیسے سے علتا جوڑ شو. زنگ عبدالرحمن سے بدیزے اوچت کو علتا بوت بیشے چې تاسو دلته ډېر لوغېدلې توغېدلې ستاسو قبر بل ځای مناسب نه و دلته کې ښه دی. دوستانو زنګ سبق جدا دی په دې کې تېښت هم نشته په دې کې ناست هم نشته مسلسل تر دې چې د مرګ فرشته راشي وایي چې بس قبر ته قبر وي چې ته ډېر ستړی شوې ډېرې منډې تړلې والي دي او ډېر د الله نه یارېدلې ډېر د الله ته رابللي دي د ډېرو د مینتونه کړي دي نن په ارام څمله په شان د لومبۍ شپې د ناوې. نو دا مو خوښه ده که نه؟
او ستاسو مشرانو دا صفات حاصل کو او ځان ښکته کو د مسلمانانو اکرام وکړو او د مسلمانو تعریف کوو او د هغې حقوق ادا کړو هغې ته دعاګانې کوو په هغې باندې چې چېرته دین نه لري ورحمېږو پرې که نه د دې خیال ساتو حقوق ادا کړو ورنه ډېر کسان ډېر نیکوواله به په ورځ د قیامت باندې دې کې غریبانان ګرفتار شي چې خیال به یې نه ساتلی د چا به یې مال خوړلی وي او چا سره به یې دوکه کړي وي چا باندې به یې ظلم کړي وي هغه ټول به ورځ د قیامت باندې مخې ته راشي او د ده هلته خو نور څه شته نه او د ده نیکۍ به هغې ته ورکېدی شي او داسې به راشي که د ټولې نیکۍ به ختمې شي او د خلکو مطالبې به باقي وي نو بیا به دا خلکو ګناهونه راغېستې شي او د ده په عملنامه کې به اچولي شي او د هغې په وجه باندې به دی جهنم ته ولاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ارشاد دی مفهوم د هغې دا دی چې زما د امت فقیر دښکه دی زما د امت فقیر دښکه دی نو نن خو پردی مال خوند کوي خو په هغه ورځ به بیا پته ولګي عزتمن نو ګوره خیال کوو داسې نو نن مو که او چې حقوق هم ادا کړو او اخلاص هم پیدا کړو الله جل شانه هغه من قبلی چې صرف او صرف او صرف د الله دپاره وي که نه 99% دي د الله دپاره وي او 1% پکې د مخلوق دپاره وي الله وي زه بې نیازه یم که نه نن یم ته والا دغه سره اخلاص ضروري شي دې نمځانو ته عزتمنو مشرانو بیا ټول عالم ذمه داري زموږ په سر ده د نور امت یو ډیوټي وه خپل نیک عمل به یې کولو او د امت دوه ډیوټیانې دي یو په خپله نیک عمل کول بل د نور فکر کول دا د ډیوټیانې د په ذمه دي او دې دواړو به تپوس کېږي او دا خبره نه ده چې هر چا خپل خپل قبر دی نه داسې خبره نه ده د مسلمان په یو بل باندې حقوق دي او بدن یې یو دی څنګه چې په بدن کې سترګې غوږونه لاس پي دي او په کوم ځای باندې درد راشي ټول بدن ورسره پریشانوي داسې ټول امت ته یو بدن په شان دی چې د ټول امت فکر وي مولانا جنرال عابدین صاحب رحمت الله علیه نه ما دا په خپله اورېدلي وه چې مدینه منوره کې مکه مکرمه کې به او د یو کس خوشحالي وه هغه به د ټولې مدینې منورې خوشحالي وه او په یو کس په غم و هغه به د ټول مدینې منورې غم و دقسې جوړ دقسې مینه محبت پېښ شي که نه نو چې مونږ د دې خیال وساتو که نه او معاملات هم ټیک کړو اخلاق هم ټیک کړو که نه عزتمن مشرانو هغه قرباني که نه په زمانه کې خو څنګه 15مه صدۍ ده خو په کار کې به عینهي که نه لومبنۍ صدۍ ده که نه نو په زمانه کې خو مونږ وروستي وو خو محنت د هغې زمانې دی د کرنې اول زمانې دی دا به الله جل شانو اوچت کړي او په هغې سر کې به ودرېږي
او خلق به حیرانی کنه چې دا څوک دي دا د 14 او 15 سه امتیان د پیغمبر علیه السلام چې دا کار ته کار ویلو کنه نن صحابه سره په سب کې ودرېده نو دا د ټولو خوښه نه ده چې الله زموږ دومره اعزاز وکړي کنه د دنیا زندگی ما په امن کې په حفاظت کې د جګړو نه د فسادونو نه د جنگونو نه خدای پاک حفاظت کوي ماحول کې فضا کې او د فرشتو په ماحول کې او دلته هم د الله د رحم د لاندې او د حفاظت کې او پس د مرګ هم داسې شو دا به د چا نه خوښه نو دوستانو مشرانو که دا وایو نه لږه زمانه ده لږ شان وخت دی چې الله پکې راضي کړو او خپله زندګي سمه کړو او د پیغمبر علیه السلام کار ته کار ووایو چې دا نایب رسول دی دا محمدي روان دی دا د الله سفیر روان دی کنه نو دا ټولو صفتونو سره دوستان مشران د ستاینه اسمان وډو کی دا ټولو خوښه ده کنه نو هغې کې به دوستانو چې کوم ملګرو تر اوسه پورې څلور میاشتې نه ده ګورې خو بیا خو بس په دې مبارک مجلس کې دی ودرېږي او ځان یې پیش کړي انشاءالله که خیر وي او که به کم کسان وي